الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معزز حضرت مولانا پیر ذوالفقار دامت برکاتهم العالیہ خپل کتاب کې فرمایي چې هر یوه ونه خپلې میوې نه پېژندلی شي. کومې ونې میوه خابي خلک هغه ونه راوړي او ځان سره په خپل کور کې لګوي او دغه ونې لګونکه د دې ونې حفاظت هم په خپله باندې کوي او د دې ونې نګرانۍ هم په خپله باندې کوي او دې ونې ته اوبه وغیره هم په خپله باندې اچوي. که چیرې بیا دې ونې ته څوک نقصان او ضرر ورکوي نو بیا دغه ونې لګونکه د دې نقصان او ضرر باندې خفه کېږي هم بیا. او کومې ونې میوه خرابوي، کومې ونې کې زغي او چونجي وي، نو خلک دغه ونې سره کېنستل یا دغه ونې لګول خو پرېږده بلکې نږدې هم ورسره نه تېرېږي. که بالفرض دغه ونه خپل کور کې بالفرض راوختله نو موږ تاسو فورا لږه کېږو دغه ونه بیخ نشو کوو او بار ته یې غورځوو. زما عزتمندو حضرت مولانا پیر ذوالفقار دامت برکاتهم العالیہ هغه فرمایي چې انسان هم خپل اخلاق او سلوکونه پېژندلی شي. کوم انسان اخلاق ښه وي خلک د انسان ته زړه کې ځای ورکوي، خلک د انسان سره کېنستو باندې خوشحالېږي او خلک د انسان سره په تکېدلو زړه کې ارزو او تمنا ساتي. نو د دې وجې نه دین اسلام خو اخلاقو او خو سلوکو باندې ډېر زیات زور ورکړی ده. انسان هغه ده چې هغه کې انسانیت وي، انسان هغه ده چې هغه نورو خلکو مصیبت په وخت کې په کار راځي، انسان هغه ده چې هغه د نورو خلکو عیبونو باندې پردهپوشۍ کوي. او کوم انسان اخلاق خراب وي، سلوک خراب وي، خلک د انسان سره کېنستل خو پرېږده نږدې هم ورسره نه تېرېږي. هغه انسان چې هغه نورو دپاره وبال جوړوي، هغه انسان چې هغه نورو خلکو دپاره یو دردسر جوړوي، هغه انسان چې هغه نورو خلکو دپاره یو مصیبت جوړوي، دا بیا انسان نه ده، دا بیا یو حیوان ده. قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي اولئک کالانعام بل هم اضل. داسې قسمه خلک دا په شانتې ځناورو دي بلکې ځناورو نه هم بدتر دي. زما عزتمندو خبرې مقصد مې دا ده چې موږ تاسو دغه زندګۍ دغې طریقې سره تېروو چې خلک بیا موږ تاسو ته زړه کې ځیر کونې دپاره تیار وي او موږ تاسو نورو خلکو فایدې دپاره استعمال شو. زما عزتمندو کله موږ تاسو دغې طریقې سره زندګۍ شروع کړله نو خود به خود د معاشرې کې کوم فساد ده، کوم جګړې وغیره دي، دا به خود ختم شي. الله تعالی د موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق رانصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.